أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم وشو بلا واقعه سليمان عليه السلام الله تعالی قاعده دا طریقې دا چې کوم پیغمبر په کومه زمانه کې یا کومه علاقې کې را لګي نه هغه ته معجزې او هغه څه ورکړي کومه شیونه چې باغې علاقې کې یا باغې معاشره کې عام طور باندې مشهور وي د سليمان عليه السلام زمانه د جادوګرانو و لوی جادوګر وو مقابله وکړي د جادوګرانو او علاجونه په جادوګرانو کې د دشمنیان په جادوګری باندې وکړي نو چنانچه سليمان عليه السلام الله تعالی رولېګل او معجزې ورته الله تعالی همدغه سیور کړي چې عام خلکو به دا شک او چې دا جادوګر دی نعوذ بالله لکه هواي مسخره کړ ورته بریان ورته تابعدار کړ مرغان ورته تابعدار کړ زناور ورته تابعدار کړ دا غي په خبرو پویدو دا به دا غي په خبرو پویدو هغه به د په خبره پویدل روز د سورته نمل کې د اټول تفصیل د سليمان عليه السلام د قصې نو چې کله سليمان عليه السلام وفات شو نو دې شیطانانو دا کار وکړو چې د سليمان عليه السلام د تخت لاندې د جادوګری د کتابونه کې خدل او خلکو ته ویل چې سليمان عليه السلام په جادوګرو نعوذ بالله هغه د ارث چې کول د جادو زور باندې کول کبه هوا کې دونو جادوګر وو کا بریان تابع کړیو نو جادوګر وغیرہ وغیرہ نو الله دا غي جواب ورکړي چې دا جادوګر نه وو بلکې جادوګران تاسو وایي جادو خو کفر دی او پیغمبران کفر نه کوي د دې حالاتو مطابق د سليمان عليه السلام د دې حالاتو مطابق الله تعالی دو فرشتي د انسانانو په شکل کې راوستول یو نوم هاروت او د بل نوم ماروت او د بابل په خار کې نن سبا په عراق کې د کوفی په نوم باندې کوم شهر مشهور دی په دې کې راولېګل او الله ورته دا فرمایي دي دوه فرشتو ته چې لاړشه او هغه خلکو ته تاسو د جادو حقیقت وخایي چې دا څنګه اثر کوي او دا ورته وخایي چې سليمان عليه السلام جادوګر نه وو او دا شیطان او د ملګری دا جادوګران دي او دې خلکو ته جادو مخایي او دې ته وایي چې موږ آزمایش لپاره راغلي چې کله دا خلک بار اصرار کوي نو بیا ته جادو مخایي خیر بیا ته جادو مخایي نو دغه به فرشتي راغله چراغ لیدو د يهودانو ته د خلکو ته بویلي چې موږ د الله تعالی طرف نه آزمایش یو او موږ نه جادو مزد کوي موږ صرف تاسو ته د جادو حقیقت خایو او د سليمان عليه السلام حقیقت خایو چې دا پیغمبر وو او جادوګر نه وو جادو داسي وي او دا د الله معجزې وي او دا غي په نتیجه کې دغه کار کېدو چنانچه هغه خو يهودانو هغه د سليمان عليه السلام هغه د فرشتي چې کومه را لګلې وی الله تعالی دینه جادو زدکو او د دې جادو په نتیجه کې به د خځه او د خاوند په منځ کې جدایي راوسته او کما خځه او خاوند به چې وجنګول نو هغه خځه باندې بیا جادو کو ځان ته به مسخره کړل تابع وکړه او هغه سره بیا بدکاری او یا به نکاح کوو سره دغه کار د فرشتو نه زکو او دغه کار وکاو فرشتو ورته خودلو ولی عام طور باندې ځین کې دا سوال راځي کنه فرشتو نو زه تاسو نه سوال کوم دې جواب راکړئ به تاسو کوی دا ټوپک چې راواله او سړی وښني دا اوس مثلا الله دې موږ بچ کړي د مسلمانانو د قتل نه زرا قلم او د مسلمان قتل کوم نو دا به اثر کوي کنه بکي دا مړ به کوي کنه بکي او دینه مخکې د الله حکم موجود دی چې مې ورکوا مسلمان مې ورکوا حکم غوښته کنه الله تعالی چې مسلمان مې ورکوا او زغه باوجود ټوپک را قلم او زدا داس په کومه نو ټوپک کې اثر شته او ازمایښت لپاره په دې کې الله تعالی اثر اچولې خو دې نه مخکې حکم هم شته چې مکوا نو عمدارنګي په جادو کې اثر شته اوس هم پکې شته خو د دې اثر د نفاذ نه مخکې الله حکم کړی چې مې کوا او د اثر ولې کوي نو دا ټوپک ولې مرکول کوي نو د دې چې کوم جواب دا جواب دا غم ده د ازمایش الله تعالی د ازمایش په بنیاد باندې د ازمکه د جمعات په جوړاو من کار نه کوي او کله ازمکه باندې سینما جوړاو من کار نه کوي دا تابع الله تعالی تابع کړی ده بهر حال اوس تاسو آیتونه اورئ نو تاسو ویږئ وتبعوا او پیروي وکړه دوی ما ده خبرو تتلو چلوستل بیان وکولو الشیاطین شیطانانو علی ملک سليمان په بادشاہی د سليمان علیہ السلام کې
وما کفر او کفر نو کړي سليمان عليه السلام ولكن الشياطين لیکن شیطانان کفروا کفر کړو څه کفر کړو يعلمون الناس خذل وي خلقتا السحر جادو د سليمان عليه السلام قصه دا په سوره النمل کې د سوره نمل کې او سوره نمل کې د 16 نمبر نه بعد 14 نمبر آیات 16 نمبر آیات نه بعد وما انزل او هغه چې نازل شوی وي علی الملکین په دو فرشتو یا دو فرشتي به په بابل خار کې هاروت چې د یو نوم هاروت وو او ماروت او د بل نوم ماروت وو دا دو فرشتي وي او دوی وایي چې هغه کفر کړو فرشتو دا نن تمام په خلکو کې دا اسرایلی روایت راغلي دي چې هغه فرشتي وي او بیا دا په یو خدای میانې شوې دا خدای نوم زهرا وا او بیا دې ته ولي چې موږ سره نکاح وکړو ورته شراب وڅکي او ما څه وغیرہ وغیرہ بهرحال دا کیسه کولم دا دومره نه په کار دي چې ما وکړه دا اسرایلی روایت دي دا کفر دی شاچ اوویلی امام قرطبی دا په خپل تفسیر کې لیکلی دي شاچ اوویلی چې فرشتي ګناه کړی دا د کفر وکړو دغه څنګه چې الله ویلي چې لا يعصون الله تعالی فرمایي سوره التحریم آیت نمبر 66 کې چې لا يعصون الله ما امرهم هغه د الله د حکم نه فرمانی نه کوي الله د حکم نه فرمانی نه کوي او دا کومه کیسه چې مشهور ده دا اسرایلیات دي په فرشتو مل الزامات لګولې دي د پیغمبرانو مل الزامات لګولې دي چې خشه پر خو نه ده حتی چې الله تعالی په ذات باندې الزام لګولې ندی وجنا هغه کیسو په سمځي او مې پڑھا وای او کوم چې زموږ مفسرینو کې تفسیرونو کې لیکلي دي نو دا صرف هغه د لپاره چې دا اسرایلی روایت دي چم چې لیکلي دا ورسته لیکلي دا اسرایلی روایت دي بهرحال يعلمون الناس چې خدلو به خلق ته السحر جادو وما انزل اوغه چې نازل شوی وو علی الملکین په دوه فرشتو به بابل خار کې هاروت او ماروت چې یو نوم هاروت او بل ماروت وو وما يعلمان او دوی بن خودلو من احد هیڅ یو کستا حتا ترغه وخت پوري یقول چوب ویل دي دواړو تسبیح صيغه ده او ویل دي دواړو انما بشک خبره ده د بل نه ده نحنو مونږ چيو فتنه مونږ ازمیختیو مونږ الله ازمایش د پاره را لګلیو فلا تکفر بس کفر مکوا یعنی جادو مزد کوا چې دا کفر ده فیتعلمون بدوی بزدکو منهما دی غدوال فرشتونا ما هغه شی یفرقون چې دی جدائی را وستلا به باغ ذریعہ سرا بین المرء بمند سړی و زوجه او داغه خذ بمنس کې خاوند د خذ بمنس کې جدائی را وستا مسلم شریف حدیث ته رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمایي چې د شیطان تخ د په دریاب کې اوبو باندې ده او دا هر مخام خپل پیروکاران رغواړي او بیا دې پښتنه کوي چې څه کار وکړو یو شیطان راشي چې ماده بدکاری وکړه بل براشي ماده بدکارو کو بل دا وغیرہ وغیرہ شیطان به خوشحالي کې نه چیز منه دي کړی اسمه نه دي کړی اسمه نه دي کړی اخر کې به یو ورکوټ شیطان راشي هغه به ورته وایي چې ما د فلانی خځه او د خاوند په منځ کې جګړه واچوله هغه په منځ کې هم باندې اعتمادي پیدا وکړه هغه په یو بل باندې شک پیدا وکړو هغه یو بل باندې جدا کړل نو دا شیطان به د مشر شیطان غیږ کې راټینګ کی او ورته وایي چې تا اصلي کار کړی تا اصل کار کړی چونکه زموږ د معاشره د دې بنیادی اکای چې کومه ده د خځه او خاوند دي د معاشره بنیادی اکای د خځه او خاوند دي د دې په نتیجه کې به اولاد دي داغه په نتیجه کې به کسن دي وغیرہ وغیرہ نو چې دلته جګړه ده نو د فساد بنیاد هم دلته نه جوړ کور کې به سکون او خوشحالي نه وي او بیا هغه په نتیجه کې عبادتو کې فرق راشي او په معاشره کې فرق راشي وغیرہ او دا د شیطان اصل کار ده دا شیطان اصل کار ده او دا کار به يهوديانو کو د جادوګری سره بین المرء و زوجه ومن خاوند او د خزاده هغه کې وما هم او نو دوی بضارین ضرر رسون کی به په د جادوګری سره من احد هیڅ یو کستا الا مگر باذن الله په حکم د الله یعنی که جادو خو اثر خو په الله چولې اثر خو الله تعالی په زهر کې ما چولې اثر خو الله تعالی په ګولې کې ما چولې خدا ټول ازمایش ته دا ټول ازمایش ته دا اثر نه مراد نه چې بس کوي بس دا کوا دا ځنه خلک راشي چې ما ز پلاني جادوګر ته تللی وم او یا پلاني ځای ته زیارت ته تللی وم زما کار خوشو او ته وای دا حرام دي نو کار خو کیږي کار کې دل خو نه دي مراد چې کار کیږي نو کو دا جایز ده کار خو الله تعالی په اثر زهر کې ما چولې به زهر خورا بهرحال نه دا هغه وخت چې کوم مسلمانان وو د سليمان عليه السلام تابعدار وو هغه به دې سره مقابله وکړي هم دا غره
همدا دا مقابله خو دغه جاری وي او دغه قانون کې موحدین وو دغه موحدینو بده سره مقابله وو ويتعلمون او دی بزدکو ما هغه شی یضرهم چې دوی ته به ضرر رسو ولا ينفعهم او دوی ته به فائدہ نه ورکولا ولقد بتاکی سرا علمو دوی په هو دی پیجندلو لمنش تراهو هغه چا چې واغستو د جادو مالهو چې نبوی د پاره فل اخرت باخرت کې من خلاق ته حصہ جادو چې چا زکړو چا په کارو کو هغه د پاره باخرت کې څه حصہ نه ولا بئسا او ډیر بد دی ما هغه شی شرو به چې کم په بدله کې خرج کړ دوی انفسهم خپل ځانونه یعنی خپل هغه اعمالو په نتیجه کې جنت جهنم واغستو او جنت پرې خودو لو كانوا يعلمون کاش چې دوی پوي دي کاش چې دوی کې علم وي ولو انهم کچریدي امنو ایمان راوړې وي واتقوا او پرهیزګاری اختیار کړې وي پرهیزګاران شي وي لمثوبه نو بدله بد دوی اجر بد دوی من عند الله د الله په نسبت باندې خیر ډیر غوړوا ثواب مثوبه ثواب نه ده ثواب په حقیقت کې دا تار ده کنه تار د دې په نتیجه کې چې کله ته کپڑا جوړ کی او هغه شی جوړ شي یا هر هغه شی چې هغه متفرق پروت دی خختی دی مثلا دا بیلی بیلی پراتی دی دا جمع کی دیوال دی جوړ کی دا ثواب وای او دا صوب کپڑے ته ویل کی اقدام ځکه چې هغه داګه مختلف شیرون اول جوړ شو تار بیا پستانه کې واجول شو بیا غو ګندل شو نو نتیجه جوړه شو نو دا هغه عمل چې هغه په نتیجه کې تعمیر جوړ شي دا په نتیجه کې تعمیر جوړ دنیا کې متفرق اعمال کوا چې قیامت کې تا د پاره هغه په نتیجه کې تعمیر جوړ شوی الله دې موږ تاسو ته نصیب کړي من عند الله دا الله طرفنا خیر دا ډېر غوړو لو كانوا يعلمون کا چې دوی پوي دي مخکینی آیات باره کې شان نزول دا ده چې رسول الله صلی الله علیه و سلم سره دا مسلمانان ناسو او تابعدار صحابه کرام ایمان خو قربان دغه د ایمان نه او دغه د حالت نه ناغي بناسو یو خبره رسول الله صلی الله علیه وسلم وکړه مثلا یو خبره باندې بدی کوی نشول یا به توجه نه وا یا به چرته بات کراغل نو دی به پیغمبر علیه السلام ته ویلي چې راعن وای ما را یعنی عین ته بصیرونه دا وای رعایت وکم سره توجه وکم طرف ته یو ور بیا وایا موږ پوی نشو دې لپاره دا لفظ استعمالو نون الفنا جمع صيغه ده یعنی مونږ باندې یو ور بیا نظر د رحمت وکا نظر د کرم وکا دا خبره یو ور بیا وکا مونږ پوی نشو يهوديان بمرت المجلس تا شیطانې د پاره نو دې دا لفظ بدل کړو او دراعینا په ځای پر راعینا ویل راعینا او دراعینا مطلب دا دی چې موږ سره رعایت وکا او دراعینا ته جزیر ورکی دراونت نه دی بیوقوف تا او یا شپونکی ته ویل کی نو دا به دوی بخبل الله خو دې زړه خبرو الله دا غبط او هغه علیم او خبیر دی الله تعالی نو دې ویل راعینا خبره به خواور ده خو بیا به ویل راعینا یعنی موږ دا خبره موږ ته بیاو کې ایش بون کیه زمونږه موږ ته بیا دا خبره او کې ایک کونه زمونږه وغیرہ وغیرہ د سپک نظر هغه به کو نو هغه الله تعالی پابندي ولګولا چې تاسو اړو د لفظ وایي ما ځکه چې په دې لفظ کې دې لپاره جواز جوړیږي نو چې دې لفظ نه وایي دې دا نه وایي دې مقابله کې تاسو وایي چې انظرنا مونږ ته وګورا یا مونږ باندې بیا رحم وکا انتظار وکا مونږ ته پاره نو هغه د پاره د لفظ منع شو د دې نتیجې کې عالمانو اوس هم دغه فیصله ده چې کم لفظ یا کم کار نه د ناجایز کارونو جواز جوړیږي جواز پیدا کیږي نو هغه لفظ هغه کار هغه باندې پابندي د وخت حکمران لګولې شي کچېره هغه د شرک یا د ګناه یا د فساد باعث جوړیږي اگر هغه جایز وي کا جایز هم هغه به پابندي لګول شي د یو وخت لپاره چې تور پورې هغه فساد خطر تیر شي نه نو تاسو وایي د آیتونو معنا یا ایها الذین آمنو اے مومنانو لا تقولوا ما وایي تاسو راعنا لفظ راعنا وقولوا او وایي انظرنا نظر وکمږه تا انتظار وکمږه تا واسمعوا او خی واوري یعنی اول نه واوري بس د دې مکبنه ملاوي کی تاسو ته احمد کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو حدیث ته چې من تشبه بقوم فهو منهم چې یو قوم سره خپل مشابهت اختیار کو دا د شول کده د قوم نه دا د شول کده قوم نه هم دا غرانګي دا لفظ چې کوم ده سورۃ النساء آیت نمبر 46 سورۃ النساء آیت نمبر 46 کې د تفصیل مزید هم پروت او دا رعال لفظ د شپونکې دا په سورۃ قصص آیت نمبر 28 کې د سورۃ قصص نه 23 کې
سورہ قصص آیت نمبر 23 کې الته لفظ د رعا راغله د الرعا نشپون کې د ویل کېږي دا تاسو څه خودو چې کنه دي امورات نه دغه نو به تاسو به وګورئ مزید هم تاسو په دې باندې پوه شئ بیوقوف ته ویل کېږي وقولوا اوایدوی انظرنا اوای تاسو انظرنا چې وګوره مونږ ته واسمعوا اوورئ تاسو وللکافرین او کافرو لپاره عذاب علیم عذاب دردناک ما یودو نغواړي نخوخی ود ما منه تاسو وکړه لکه څنګه چې په سورته مریم آیت نمبر 196 کې الله فرمایي 196 کې سيجعل لهم الرحمن ودا زده چې جوړ وکي الله تعالی دوی ته مینه محبت په بنیاد باندې مینه محبت سره یو کار چې کوي یو شی چې تا خوخي سوره مریم آیت نمبر 196 196 یو سل شپږ نبی ما یود الذین نغواړي هغه کسان کفروا چې کافران دي من اهل الكتاب د اهل کتابنا ولل مشرکین او نه د مشرکانو ان ينزل دا چې نازل کړل شي علیکم پتا سو باندې من خیر انت خیرنا تاسو ته چې خیر نازلېږي هغه باندې بدلږي په سوره آل عمران آیت نمبر 120 کې 120 سورہ آل عمران 120 یو صلی شلم کې الله فرمایي وان تمسسکم حسنه تسؤهم کچری اورسی کی تاسو ته خوشحالي تسؤهم نخفقی دوی مسلمانانو په خوشحالي باندې خفقی من خیر د خوشحالینا د خیرنا من ربکم در رب طرفنا والله ولا تعالی یختص خاص کئ برحمته په خپل رحمت سره من هغه څوک یشاء او چې وغواړي والله ولا تعالی ذو الفضل العظیم خوند فضل لوی دی د لوی فضل خوند دی دا بل آیت ته آیت نمبر 106 د شان نزول دا دی چې دوی په مسلمانانو اعتراض کوي دوی به ویل چې خاطیک دی تاسو وایي چې تورات الله کتاب دی او منی هم او منونګه او دا الله کتاب دی نو بیا الله تعالی ولی منسوخ کړه او دا ولی راغی چې هغه د الله کتاب دی او دا د الله کتاب دا ولی منسوخ نو نوی مسلمانان د دې په سوالونو کې بیا راغله او غي سوال کوم دغه او خياران شیطان ملګرتیا ور سره سازشان یا به قرآن کریم کې احکامات دي قرآن کریم کې د احکامات داسې دي چې اول یو حکم دی او بیا حکم بدل کړی دی الله تعالی نو دی به اعتراض کوي لکه مثلا اول حکم داو چې بیت المقدس ته منځ کوي بیا دا بدل شو الله ویلي اوس بیت الله ته کوئی مکی ته کوئی وای دا څنګه د الله کتاب دی کله وای دی خو منځ کوي او کله وای دی خو منځ کوي دا د الله کتاب نشي کېده دا به اعتراض کوي همدارنګه په دې کې مثلا یو حکم دی چې تاسو کې څوک زناو کی هغه په کوټو کې بند کړي هغه وخت پورې چې امر شي یا الله بل حکم را نازل کی بیا الله تعالی دا حکم بدل کو په سورته نور کې او هغه کې حکم داو چې کا وعده نه کړي او دا زناو کې نسل پړی وای سل کو وعده کړي نو رجم کوي د رسول الله صلی الله علیه وسلم په حدیثو کې نو دی به اعتراض کو نو هغه جواب الله ورکړي دغه جواب الله ورکړي او د دې جواب اول نه تاسو ځان په پوي کې چې د دې حالت د دې مثال په شان د ډاکټر دی او د دوايي دی لکه څنګه چې ډاکټر ته یو مریض راشي او د شدید ټمپریچر دی او دا ټمپریچر د مثلا شدیده تبه د ټي بي په بنیاد باندې دی یا یو بل خطرناک بیماری ده هپاتایټس په بنیاد باندې ده نو ډاکټر به ته ټول اول د دې ټمپریچر او د دې تبه دوايي ورکړي چې فل حال دا اخري چې تبه کم شي او دا درې او څلور ورځې بیا راواله بعد بیا راواله بیا هغه مریض راځي او دا مثلا کمزوري ډیره زیاته ده ور باندې بیا ورته هغه د ټمپریچر دوايي بدلای دا ټمپریچر ختم شوی دی کمزوري راغله نو بیا د کمزوري دوايي ورکړي هغه ختم شو بیا هغه نه ورسته بیا هغه بنیادی علاج شروع کړي او د حالاتو مطابق هغه بدلای یو مثال دا چې تاسو ته اعتراض را نشي ځین کې دویم مثال دا ده چې دا د حالاتو باندې معمول ده لکه اوس وړه ده وړي کې به عام طور په هوډه ګرمي ده بجلی شته نشته پاکستان نشته هیڅ شته نشته ډېر د لک ټول هم دا ماحول هم ده کړ ماحول هم ده نو په دې وخت کې به حکم چې چاته کوي یا خګړه چا سره کوي نو هغه ته به د حالات مناسبت سره خبره کوي ایسی ورکا پکې ورکاو واور ورکاو بو ورکاو شربت ورکا اول دا د شمی موسم نه مثلا جنوري او فروری میاشت او دا هغه ته پکې وਹੀ چې ګرمي دی ونه شیندا او دا څنګه حالت وې دا نو دا د قران کریم کې د احکامات چې الله تعالی بدل کړی دي یا مخکنی سره بدل کړی دي د حالات باندې منطبق ته او الله تعالی علیم دی الله تعالی خبر دی په کوم وخت د کم حکم ضرورت او هغه حکم کړی دی بیا حالات بدل دي نو حکم بدل کړی دی بیا حالات بدل دي نو حکم بدل کړی دی او بیا به حکم کې تبدیلی نه راځي تر قیامت وخت پورې نو دا الله تعالی په دې آیت کې هغه ته جواب ورکړی دی ما ننسخ
کوم چې منسوخ کومګه من آیتن د آیتنا او ننسها او یا هیر کومګه ناتی نمګه راوړو بخیرن خ من هد اغینا او مثلها یاد کم اس کم داغه پشان دی یعنی مون خدا سے حکم نه منسوخ کړي چې هغه نه بهتر هم نه راوړي او یا کم اس کم دغه شان دی تاسو اعتراض ولې کوئ علم تعلم آیت نه پوهیږي ان اعتراض کون کی توای ان الله چې بشکل تعالی علی کل شیء قدیر هر شی باندې قادر دی قران کریم کې بعض مفسرینو خیال دار مخکینیو چې 55 یا 500 آیتونه منسوخ دي او ورستنی مفسرینو خیال دار چې 15 یا 8 آیتونه منسوخ دي ټول خبره صحیح ده د مخکینیو خیال بیل دې زمونږه د ورستنی مفسرینو بیل دي مخکینیو خیال داسې دی لکه زه تاسو ته وایم چې بهر وځه ٹھیک شو بیا ما ویلې چې بهر وځه په دې دروازې سره نو حکم کې فرق راغی خو حکم بنیادی طور باندې موجود دی بنیادی حکم موجود دی ځکه چې بهر وځه اول حکم چې بهر وځه بیا حکم راغی چې په دې دروازې وځه نو حکم خو یو دی نو مخکینی مفسرینو دا لغونته تبدیلی هم په تبدیلی کې شمارل ده نو دی وجنه دغه تعداد زیات ده او ورستنی مفسرینو هغه اړو شمارل نه او ټوټلی حکم چې کوم بدل شوی دی هغه شمارل دی او دا په قرآنی کریم کې 15 ځای ده 15 ځای او بیا چې راځي به تاسو ته خایمه خبر الاسکه او ځان سره لیکي نو منسوخ آیاتونه په قرآنی کریم کې اوس بقره 181 آیت نمبر 181 سورہ بقره آیت نمبر 181 سورۃ النساء 15-16 سورۃ النساء 15-16 پندلسم شپاړسم او د سورۃ النساء 43 43 او د سورۃ انفال 65 پندش پتم 65 65 او د سورۃ مجادله 12 نمبر 12 او د سورۃ مزمل 73 نمبر 73 بیا وری سورۃ مزمل 73 سورہ مجادلہ 12 سورہ انفال 65 سورہ نساء 43 سورہ نساء 16 اور سورہ نساء 15 اور سورہ بقرہ 181 پدې کې 15 یا شپږ احکامات دي او د دې ناسخ چې کم دي هغه د سورۃ النساء داړو باندې ترتیب سره تاسو راځي نو دا په ترتیب سره تاسو تراشي سورۃ النساء 11 اور 12 سورۃ النور دویم نمبر 2 سورہ مائدہ 90 نمبر سورہ مائدہ 99 سورۃ انفال 66 شپږ شپږم 66 او سورہ مزمل اخره آیت سورہ مزمل اخرنه آیت دا د مخکینیو او دا ناسخ دي هغه منسوخ شوی دي دا ورستنی آیتونه د دې لپاره ناسخ جوړ شي لکه مثلا یو مثال تاسو درکم اولنې حکم په سورۃ النساء فضلسم شپږم کې داو چې څوک زناو کې نه وصیت وو کې چې زما د میراث دومره به سړی ته هغه به حواله کړي دا حکم الله تعالی منسوخ کړو په سورۃ النساء 11 12 سره چې هر تعالی تعالی حصے مقرر کړي او وصیت حکم منسوخ دی دا وصیت په بنیاد باندې وچا د پاره میراث نشي ورکوله الا دا چې دا غدریمه حصہ ای انور دار چې خپل حصہ ده د زوی خپل دا او د خپل دا وغیرہ هم د غرنګي نور هم د غرنګي د شراب یو حکم او رسول الله تعالی خالص کو منسوخ کړي ورته چې کوم دی ګرځي ان شاء الله زه تاسو ته دغه اشاره بیا کوم نه دې طرف تعالی اشاره کړی و په سورۃ بقره آیت نمبر 106 کې علم تعلم دا الله تعالی جواب ورکړي آیت نه خبر ته نه پوهیږي ان الله چې بشکل تعالی له هغه د پاره ملک السماوات بادشاہي د اسمانونو دا والارض او د زمکه دا مال و مالکم او نشته تاسو د پاره من دون الله سوا د الله تعالی نه من ولی څوک دوست ولا نصير او نه څوک مددگار هم تريدونا آیات تاسو اراده لرئ تاسو غواړئ ان تسالو دا چې تاسو سوال وکئ دعا رسولکم د خپل پیغمبرنا کمال کڅنګا سئلا چې سوال شویو موسی علی السلام نا من قبل دین وړاندې دا کم سوالو د موسی علی السلام نا دا په سورته مائده آیت نمبر 101 کې ده 101 کې چې هغه د کې تعالی جواب دا کړی دی چې تاسو پښتنه مکوئ او بهرل بیا ورستو نور آیتونو کې الله تعالی د دې
ما سوالونه وکول رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم نه چې زما د مور نوم څه دی زما د پلار نوم څه دی او دا به څنګه کیږي دا به څنګه کیږي نو الله تعالی الته جواب ورکړی دی چې بځای سوالونه مکوئ دا بځای سوالونه چې کوي نو تاسو باندې باغ جواب بدرته ګران پریوزي کولای به نشي نو بیا به تاسو ته مشکل جوړ شي بیا به درته مشکل جوړ شي مسلم شریف کې یو حدیث ته یو سړی د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه پوښتنه وکړه آیات نازل شو چې حج په تاسو باندې په عمر کې یو واری فرض دی نو یو سړی سوال وکړ چې یا رسول الله هر کال پیغمبر اسلام جواب ورنکړ به سوال وکړ چې یا رسول الله هر کال بیا جواب ورنکړ به سوال وکړ چې یا رسول الله هر کال نو پیغمبر اسلام دې د غصې نه مخ رنگ سور شو او ورته ویلي چې که اوس ما ویلي وي چې هر کال یا قران نازلېږي ولا نازل کی چاو هر کال نو استاد دې سوال د وجنه په دې مسلمانانو څومره تکلیف به جوړ شي خلا ویلي چې حج وکي نو بس هم دا غنګي پرې د یو حج وکي بس حکم پورا ده نو دې سوال نه کوي ځان ته ګرانه کوي لکه دې يهوديانو د غوا باره کې سوال کو نو غوا ځان ته څومره ګرانه کوي هم دا غرانګي په دې سورته مائده د کوم آیات تاسو لیکلو هم دلته کې الله تعالی هم دا فرمایي چې دې سوال نه کوي که ښکارا شي تو بدلکم تاسو ته بګران شي خفه به مو کې بیا بس څنګه حکم اوریدل وي بس هغه سیمانه نور الله تعالی اوس پر الله تعالی بتاو ستا باقي ان شاء الله خیر به ته جوړي ومن يتبدل الكفر او چاچی او څوک چې بدل کی کفر بال ایمان په ایمان باندې ځکه چې د سوال کوي بیا کولای نشي او به حالت بدل شي د ایمان نه کفر دا فقط په تحقیق سره ولله گمراه شو سوا السبيل دلی غلارنا موسی علیہ السلام نے کوم سوال شوه او دا سورۃ النساء 153 153 او 55 کې آلته سوالونو اشاره ده سورۃ النساء 55 او سورۃ النساء 153 153 او 55 یو سلو 53 او 55 واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین یو 5 منټه وقفه وکړو وقفه خلک نه چې کته سنې خو کنه بیا ما د پر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره ان الله على كل شيء قدير رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ود غواړي خوخي منکي كثير ډېر من اهل الكتاب د اهل کتابنا لو يردونكم شکاش راوګر ایتاسو رواړ ایتاسو من بعد ایمانکم ورستو ایمان دستاسو نا کفارا حالت د کفر دا د دې د امینه دا او خوخه دا چې تاسو د ایمان نه راوړی کفر حالت کې دوباره دا ولی دوی داسې کوي حسدن فوجد حسد دوی حسدن فوجد حسد من عند انفسهم اغا چې کوم د دوی پزړونو کې ده من عند انفسهم کم چې د دوی پزړونو کې ده د دوی پزړونو کې خو حسد ده او د حسد نه یعنی د کینې نه بچاو د پاره اول خو یو حدیث ووري رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي چې دا حسد داسې نکیانی خوري لکه وجلرګي اور چې خوري لکه وجلرګي دی او اور ته اچي بس هغه خوري هغه ختمي همدا غرانګي چې کمی سینې کې حسد وي نو د دې نکیانی د کرانګي خړل کیږي همدا غرانګي خړل کیږي یو وار یو صحابي باندې کې رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمایل چې دا جنتی ده چې کله لاړو پاتې دوی دا جنتی ده یو بل صحابي چې دا واوردل نو دای وای مازر کې دا راغله چې زه ګورم چې دا څه عمل کوي چې رسول الله صلی الله علیه و سلم د باره کو فرمایي چې دا جنت ته ځي نو زه ورپسې لاړم او درېش په مې هغه سره وکړل به تور ملما او ما په کې هیڅ اضافي عملونه لیدو نه تهجد تفاسیدو نه اضافي نوافل کول نه بل څه بس عام لکه کم کارونه چې مون کول او هغه چې عام هغه م کول نو چې کله ته رخصت دم نو ما ورته ویل چې ما د تا کر چې ملماسته تیر کړه زما اصل کې یو مقصد او غدا او کتاب علی کې رسول الله صلی الله علیه وسلم داسې فرمایلی خو ما خدا کې ته اضافي عملونه لیدو
د څه داسې کار کوي چې پیغمبر علیه السلام ته د جنت زیری درکړي وای نور خو به ما کې څه کمال نشته ما ته نه معلوم البته دا چې ما 50 زره نه بدی تاسو پوه شئ ما 50 زره نه بدی ما تاسو کې حسد ناراضي او حسد ویل کېږي د چې بل باندې ته نعمت راځي یا خیر راځي او ته به تکلیف راځي دا عدد حسد وای نو ما بچا باندې نه بدی نو رسول الله صلی الله علیه وسلم کوم سره چې حسد نه کوي هغه ته الله تعالی په دنیا هی کې دغه ورکړي دا زیره ورکړي د جنت الله دې موږ تاسو په همدغه خلکو کې حساب کی دا یو خبره شو دویمه خبره دا طریقې دا د بچاو نه د حاسد نه ځان بچای د حسد یا د حاسد نه لکه مثلا يهوديان حاسدان هم سره جدا کوي د جنگ روان کړي د امریکا دا ټول حسد ده کنه نو د دې طریقه رسول الله تعالی خو دلې دا قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد او د هر هغه شر نه چې هغه حاسد کوي کله چې هغه حسد کوي او رسول الله صلی الله علیه وسلم په طریقه دا و چې مسبتن به ود کېدو نو خپل لاسونو مبارک باندې به د ډول سوراتونه اوویلي او بیا به په ټول لاس باندې ځان باندې بلا سره راکړل مسبتن ود کېدو وخت او عائشہ رضی الله تعالی عنها زموږ تاسو مور فرمایي چې کله چې پیغمبر علیه السلام اخیری وختو کمزور وو نو ما به بیا دا په چفکول او بیا په ټول بدن باندې بلا سره راکړل خبر دا بهترینه طریقه ده د هر بیماری او هر مشکل علاج الله خود له حکم غزان به کوي ناغي بارک الله فرمایي حسدا من عند انفسهم وجد حسدنا چې کوم د دې پسینو کې ده سوره فتح آیت نمبر 15 پنځلسم 15 هغه کې د دې تفصیل مزید هم ده من بعد ورستو ما دهغنا من بعد ما ورستو دهغنا تبینا چې واضح شو لهم الحق دیت حق قران رسول الله صلی الله علیه وسلم دا ورته معلوم شول او بیا انکار وکړو ولی وکړو د حسد د وجنا فعفو بس معافی کوي وصفحوا او مختواړه وي فعفو عفا لکه مثلا د الله ست دلته وګورئ دلته خو ده عفو دې ته وایي چې دلته نه لري دې ته عفو وایي د ګناه ته معافی کول ته ځکه عفو وایي چې ګناه په انسان باندې بوجي او الله تعالی لري کی نه ته عفو وایي وعفو اللحى پریک دی ګیرا یعنی پریک دی مې چړې نغلته الله تعالی رسول الله صلی الله علیه وسلم الفاظو کې د عفو معنی ده یعنی پریک دی واسفحوا ومخت واړوي حتا ترغه وخت پورې یاتی الله چې راشي الله تعالی ان راوړي الله تعالی وکي الله تعالی بامره حکم خپل یعنی هغه وخت خلا جهاد حکم نو شوي نو لګ انتظار وکړي چې الله تعالی بل حکم وکي نو جهاد حکم به ورسو شو د دې په خلاف باندې ان الله بشکل تعالی على كل شيء قدير په هر شي باندې قادر دی واقيموا الصلاه او قائم کوي منځ واقيموا الصلاه او قائم کوي من واتوا الزکات او ور کوي زکات وما تقدموا او څه وړاندې لګي تاسو وما او هغه څه تقدموا د قدم نه ده قدم چې مخکې اغستل کیږي نو وړاندې کول په معنی باندې راځي څه وړاندې کوي تاسو هر څه وړاندې ولېږي تاسو لانفسکم د خپل ځانونو لپاره من خیرن د نیکینا تجدوه بیا بمومي هغه تاسو بیا مومي هغه تجدوه تاسو بیا مومي هغه عند الله الله تعالی سره ان ال قیامت کې بتاو ست ملاوي شي په سورۃ زلزال کې اذا زلزلت الارض زلزالها هغه کې الله تعالی فرمایي فمن يعمل مثقال ذره شرا يرى چاته یو ذره برابر شر کړي ال تبي وګوري ومن يعمل مثقال ذره چاته یو ذره برابر خیر کړي وګوري او چاته یو ذره برابر شر کړي هغه وګوري هغه قیامت کې هغه ته ملاوي شي بدل به ملاوي شي الله دې موږ ګناهونه معاف کړي لانفسکم خپل ځانونو لپاره من خیر د نیکینا تجدوه تاسو بیا مومي هاغه عند الله الله سرا ان الله بشکل تعالی بما تعملون اعمالون باندې تعملون چې تاسو کوي بصیر بینا ده لیدون کې ده ویني وقالو او دی وای لن يدخل الجنه هیڅ بداخل نشي جنت الا مگر من هغه څوک کان چوي هودن يهودي او نصارا یا عیسائی دا د دې خبرې وي اوس الله جواب ورکړي تلکا دا یعنی دا خبره امانیهم د دې باطل ارزوګانی دي امانی هغه خبره ته ویل کېږي چې بنیادی نه وي هیڅ په بنیاد خبره کوي هیڅ دلیل قران چې ورسره نشته هغه ته ویل کېږي
او د دې باندې کې یو ځکه بلم جزا بدل الله تعالی سورۃ النساء آیت نمبر 123 123 کې مولا فرمایي چې لیسا دا جواب مې صفات ملاوي چې لیسا بامانیکم نستاسو په ارزو باندې جنت ته ولا امانی اهل الكتاب او نه د اهل کتاب په ارزوګانو جنت ته من يعمل چا عملو کو سوءا بد يجزى به بدل به وګوري سورۃ النساء آیت نمبر 123 یو سلو درويشتم نو تلک امانیهم داستاسو باطل ارزگان دي د دوی قل او آیا هاتو راوړی برهانکم دلیل خپل ان کنتم کچریه تاسو صادقین رښتونی کدا سوې موږ لپاره جنت ته خواله بس وعده کړی بیان یو کوي چرته ده بلا ولنا دلته جواب ده بلا ولنا من اغسو اسلم چې ټیټ کړو تابع کو اسلام یا مسلمان دا سرخ کا تکول ته ویل کیږي تابعداري ته ویل کیږي چا چې تابع کړلو وجهه مخخپل یعنی تابع کړو ټول ځان لله سوچ اوس پر خپل ځان لله اعلی تعالی تا وهو او دې محسن نیکی کون کوي نیکوکاري فله بس د پاره اجره اجر ده عند ربه د رب پنځ باندې رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم فرمای بخاری شریف کی حدیث ته چې کله سره ایمان راوړي نه د مخکینی ګناهونه الله معاف یو دویم د لپاره د نیکیانو بخاری شریف کې د حدیث د نیکیانو د لسونه کم از کم او 700 زیات نه زیات بدل لیکل شروع شي یو نیکیو کې نو لس زیات نه زیات 700 او بدی یو بدل به ملاوي دا د الله له احسان دی د بدی یو ان یو روپۍ ګناو کا نو د یو روپۍ سزا به ملاويږي یا یو روپۍ باغ کې لیکل کېږي په عمل نامې کې او د یو روپۍ نیکیو کا نو کم از کم بلس ملاويږي زیات نه زیات 700 ملاوي 700 ملي او کله چې اراده وکړي د بدی او بیا اونکي نظام په نکی تل کې اچولې شي دغه چې اراده کړی و او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې فرشتو ته الله تعالی حکم کړی دی چې کله زما بندا د نیکی حکم اراده وکړي نو دا اولی کوي لکه مثلا موږ د نیکی اراده وکړو ال د فرشتي اولی کی چې د اراده وکړل چې زما حج ته زما یا د اراده ورکړل چې دومره پیسې الله بلار کې ورکوم ٹھیک شو او چې کله د بدی اراده وکړي نو فرشتو ته حکم داده چې لیکي بنا چې تمره پوری کړی نه او کبه پریک دی نو بیا الله حکم کړی چې وسی ولي کوي د خپل خدای ولي کوي تمره الله یې نیم ته بهانه جوړي بهانه د ثوابونو لپاره او د جنت د تلو لپاره هغه به چې موږ تلری ول تعالی دې موږ نشي کی ورته فله نو د لپاره اجره بدل ده عند ربه د رب سرا ولا خوف او محسن نیکی چې کومه ده نیکی باریکم دا یاد ساتي چې نیکی ځان نه جوړون کې نه دا غوري چې ځان نه جوړه کې بیا ورته نیکی وای چې دا کوم نیکی ده نه الله رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي متفق علیه حدیث ته من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد چا چې داسې عمل وکړو چې مونږ نه یې کړی هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي نو هغه به مردود هغه به نه قبلي لکه عید میلاد النبی دا رسول الله صلی الله علیه وسلم نه کړ نه صحابه کرامو کړ او ته کوي نو به کوي نو قبلي کنه اگر ته نیکی په بنیاد کوي نه به قبلي دا نور زموږ د دریام یو د عوام یو تل وختم یو سلنامه او د نیکی وغیرہ وغیرہ دا ټول رسول الله صلی الله علیه وسلم یا صحابه کرامو نه دي کړی نو چې هغه نه دي کړی نو دې کې ثواب نشته او کته دې رواج په بنیاد کوي نو به ورته نیکی مو وایي چې کم از کم ګناه خو دې نه کیږي خو صفه وایي چې رواج کوم نو چې رواج کوم نو کم از کم ګناه خو دې نه کیږي نو د رواج لپاره کوا به خیر دی خو کته ورته نوم د ثواب ور کوي نو ثواب به کې نشته ولی نشته ځکه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم نه کړ نو او دا تاسو یو بیا وایم ما زه بار دا خبره کوم چې ټول قران کریم تاسو وسواورئ بخاری او مسلم چې راجمه کې دومره کتاب نه جوړي معمولی غوډه کتابونه بخاری کې دا درې جلد چې کم دي کنه دا بار تکرار نه پکې د دې یو حدیث چې تاسو نو بس بالکل دومره ورکوټه کتاب جوړي هم دومره مسلم جوړي هم دومره ورکوټه پدې کې دا ټول احکامات او د تشریح شته سره بل حدیثو کتابونو ته ضرورت هم نه پېږي او په نورو کتابونو کې کمزوري حدیث هم شته دي نو تاسو دا اردو کې تاسو والي تاسو دا مشکل مسله پیښه شوما یو خبره او کا شک پیدا وشو بل چې خبره کا شک پیدا وشو کوړه دلار چې بخاری او مسله واړه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلي دي بس کوي ویلي امن نه وایا وصدق نه وایا او بیا هغه باندې عمل کول کوشش وکړه چې نه ویلي نه پرې نو اسانه خبره او موږ ځان ته ګران کړی دی موږ نه ګران کړی
الله دې موږ معافیو کې زموږ د مشرانو ګران کړی دی چې دا دی قران او حدیث نه خبر شي بیا زما هغه 14 حق ختمي کیږي بیا هغه ته محتاجی به ختمي کیږي دا آسان ترين دی اسلام کدا ګران وي نو بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم الله تعالی موږ سره نعوذ بالله ظلم وکړو الله تعالی ظالم نه دی الله موږ ته آسان کړی موږ ځان خپل ګران کړی ځان مت لري کړی نو الله تعالی فرمایي چې يهوديان وایي وقالت اليهود او وای وهو محسن او دینه کوکاری فله نو غد پاره اجره بدل ده غده عند ربه دا رب سرا ولا خوف او ير بني عليهم باغوي باندې ولا او نب هم اغوي يحزنون غم جنوي وقالت اليهود او يهوديان ليست النصارى جندي يهودي عيسایان على شيء بهيت شي باندې ان دا بلاري دي هیڅ بلاري نه دي هیڅ شی نه دي وقالت النصارى او عيسایان ليست اليهود جندي يهوديان على شيء بهيت شي باندې دا دوی چې تاسو ته متفق او متحد معلومیږي دا داسې نه دي دا چې څوک د غیر حالاتونو خبر دي یا مذهبي حالاتونو هغه په خپل باندې کې شدید ترين په جګړو کې دي دغه مذهبي يهوديان دغه مذهبي عيسایان او دا کوم چې اتفاق دی د مسلمان په خلاف دی او د مسلمان چې هغه ډول دشمن غړي نو دی وجنه په دې اتفاق هغه کبس کم برابر دي او موږ دا په قسمتي ده چې سره دي چې مسلمانان او په دې نه متفق دي زموږ دشمن او هغه موږ نه خدي په دې حالت په دې مذهبیت کې دا کوم چې دا غي ده نه الله فرمایي چې دوی یو بلتا د هیڅ شي نسبت نه کوي وهم او دوی یتلون الكتاب لولي کتاب کذالک هم دا غرنګي قال الذين ويا كساد لا يعلمون چې نه پوهیږي مثل قولهم د دې پشان خبره یعنی دوی دا خبره داسې کوي ته وایي لکه سره په څه پوهیږي نه او حال دا چې دې خبر دي امام قرطبي د دې په تفسیر کې لیکلي دي چې کچېر یو سړی په بل باندې الزام لګي چې دا کافر دی او د سره دلیل د کتاب نه د قران نه د دلیل پیش کولای نشي نو دی په خپل کافر دی لکه چې سره دلیل نشته لو دغه د عیسایانو او يهوديان یو بل باندې چوي او به دلیل خبره کوي هم دغه رنګي وهم او يتلون الكتاب لولي كتاب كذلك هم دغه رنګي قال الذين واي اغه خلق لا يعلمون چې نه پوهیږي مثل قولهم د دې پشان خبره فالله بسلطلا يحكم فیصله بوکي بينهم د دې په منځ کې يوم القيامت پرز قیامت فيما باغ خبره کې کانو چو فيه باغه کې يختلفون چې اختلاف کو قیامت کې بالا فیصله وکي يهوديان په حق دي کای عیسایان په حق دي او که مسلمانان په حق وو دا فیصله بالا قیامت کې کوي ومن او څوک دې ازلمو ډیر زیات ظالم ممن دغه چانا منع چې منع کوي مساجد الله د الله د جمعتونو نه دی رسول الله صلی الله علیه وسلم منع کړ عمره ته پرې نه خو او په کعبه کې منځونو ته بنه پرې خو همدار کې دا دوی مسلسل دای طریقه و نن سبا هم دا څنګه حکم ده چې څنګه باندې کې د الله د جمعتونو نه اندا چې یذکرا یاد کړل شي واغستل شي فیها باغه کې اسمه نوم د هغه یعنی نوم د الله یعنی جمعه ته څه د بارزي خدای الله نوم د بارزي وسعا او کوشش کوي فی خرابها د دې په خرابولو کې د دې پورانولو کې پورانول یوازې دیوالونه نه دي چې دیوالونه ورانوا عبادتونه خلق منی کې جمعه قرآن شو جمعه خو به عبادت خسته ده په مانځه خسته ده په دعوت خسته ده او دا په قرآن کا یا دا په مکه و یا مبردا نوران دکړو اولائک هم دغه کسان ما کان لهم ندی مناسب دوی د پاره اندا چې يدخلوها دوی داخل شي دي جمعتونو ته الا مگر خائفین ویریدون کی یعنی دوی چې خلق منی کوي پکار ده چې دې نه داخليږي او که داخليږي نو په حالت د یره کې داخل شي د دوه کسانو نه یره مراد ده یو د الله نه یعنی جمعه ته په داسې حال کې داخليږي چې الله نه یریدون کوي الله نه یریدون کوي او په ما اشاره هم دی ته ده دا کوم چې جمعتونه خرابوي پکار چې دې د جمعتونو تراتلې نه او چې راتلې نو یری دې نو چې راتلې چې څوک راته سونه وای دا چې بل باندې کې د جمعت نه چې ته مرزا یا د قرآن ما وای یا ته تبلیغ ما کوا یا ته بګی دا نکی ما کوا جمعت خدای نه کوي د پاره د نکی د آبادی د پاره لهم دوی د پاره په دنیا په دنیا کې خزي او رسوایی دا ولهم دوی د پاره په الاخرته په اخرت کې عذاب ده عظیم ډیر لوی ولله المشرق الله د پاره مشرق ده مخ کې د قبله حکم روان ده
اداګه چې قبله الله تعالی بدل کړه د بیت المقدس نه د بیت الله طرف ته. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته اول حکم داو چې بیت المقدس ته مخ کوا. د هجرت نه بعد 14 یا ولس میاشتې پیغمبر علیه السلام د بیت المقدس طرف ته منځ کړو او دا په مدینه ته چلاړ شي نو بیت المقدس دې طرف ته دی نو بیت الله دې طرف ته دی نو پیغمبر علیه السلام هم دې طرف ته منځ کوو ان د بیت المقدس طرف ته بیا له حکم کو چې اوس مخواړه وا د بیت الله طرف ته ناغه لپاره مخکنه ذهن جوړي او رسو بیا احکامات راځي او تاسو اورئ ولله ولا تلاد پار دے المشرق و مشرق والمغرب و مغرب فاینما بصر طرف تا تولو چې تاسو مخ واړوي تاسو واوړئ فتم بس مغزه کې دے وجه الله مخد الله رضا د الله یعنی دا تاسو چې د کعبه او د قبله باندې جنگونه کوي نو دا دې د پاره نه دي چې ګوندې دلته الله دی الله تعالی خوري نه خبر ده د طرف ته دې طرف ته دې طرف ته دې طرف ته نو د دې د پاره نه دي چې دلته کو نه د الله تعالی دربار دی او یا الله مرکز دی او یا الله تعالی نعوذ بالله خپل ذات مطابق دلته دی نه دا صرف د تاسو د اتفاق او د اتحاد په بنیاد باندې او یو نشانه ده د الله تعالی طرف ته هغه طرف ته چې مخ کوي ان الله بشکل تعالی واسع خوند فراخی ده علیم او لوی ده. عمر رضی الله عنه روایت ته چې مونږه مدینه طرف ته تلو مخمد مدینه طرف ته نو مکه نه چې مدینه ته ځو مکه خوشاله پاتې شو مکه کنه او پیغمبر علیه السلام مخ د مدینه طرف ته او په دې وخت کې مونږه نفلونه به کول په سوارلې باندې رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم نو هغه مخ او مخ د مدینه طرف ته او نفل کول نو دینه دا معلومه شو چې نفل منځونه په سوارلې کې چې هر طرف ته منځ وي د سوارلې هغه طرف ته کولای شي البته د فرض لپاره یا د مقام معلوم دی هغه کې بیا تا د لپاره د قبله وجود هغه شرط دی د قبله هغه وجود شرط دی دا د ترمذی شریف حدیث متا واست نقل کړو د عمر رضی الله عنه روایت ده هم دا ورنګ یو بل حدیث ته د ترمذی چې مونږ یو سفر کې شپه اغلم باندې او مونږ ته قبله معلومه نه و چې خپل بیا خیال کې دې طرف ته مونږ کو چا دې طرف ته کو چا دې طرف ته کو چې سحر شو مونږ رسول الله صلی الله علیه وسلم نه پښتنه وکړه پیغمبر علیه السلام ول چې ټول صحیح کړی چې کوم طرف ته چا کړی بس هغه طرف ته صحیح ده نو دا آیات اومغه د پاره الله تعالی عمر رضی الله عنه فرمایي چې نازل شوه دی چې موږ په مشکل کې و چې موږ وشو کوونه شو نو الله جواب ورکړي چې طرف ته الله تعالی هر طرف ته الله او عام طور باندې قبله د منځ د لپاره شرط ده ورته راځي احکامات ازنه چې ذهن کې دیدار شي چې ډاکټر صاحب وایي چې طرف ته موږ کوا نه دا شرط ده دې لپاره ته سوارلې کې رواني د سوارلې مخ دې طرف ته ده او تا نفلونو تزل شوی ده نو خیر دې دې طرف ته وکړه یا دا سي سوارلې دا چې هغه نه ودري یا تا په اختیار کې نه ده او تا ته قبله معلومه هم نه ده نو ته خاطر وسه کوشش وکړه حتی لوزه کوشش وکړه چې قبله کوم طرف ته هغه طرف ته مخ وکړه او کنه چې کوم طرف ته مخ دې الته وکړه الله تعالی به قبول کړي دا ته په اختیار کې نه ده دا غیر اختیاري شو کنه یو شی ته په اختیار کې نه ده الله تعالی نه نسی باغې باندې هغه باندې تعالی نه نسی فتم وجه الله وان الله واسع عليم وقالوا اويد اتخذ الله جوړ کړی دی الله تعالی ولدن زوی نعوذ بالله. رسول الله صلی الله علیه وسلم بخاری شریف کی حدیث ہے بخاری کی یو حدیث ہے عن ابن عباس رضی الله تعالی عنهما روایت ہے کہ قال رسول الله صلی الله علیه وسلم ویل پیغمبر علیہ السلام چې وای الله تعالی حدیث قدسی ده چې کذبنی ابن آدم دروغجن کړم زه ابن آدم یعنی آدم زامنو انسانانو ولم یکن له ذلک او دې ته مناسب نه ودا سي او شتمنی او کنځلې وکړې ماته او ولم یکن له ذلک او دې ته مناسب نه و چې ماته کنځلې کړې وای فاما تکذیبه بندا دروغجن والد داده ان ایایا ما د پارا چې ما د پارا دوی زما زوی وګرځو حال داده چې ما نه خزه کړی دا نه زما زمنشته دا د دې کنزل دي چې ماته کوي دا د دې کنزل دي چې ماته کوي او ماته کنزل وکړي او ما بچی نشته او الله تعالی به ورسره فرمایي چې فسبحانی بزپاک مدینه چې زو ساتم ځان لپاره خزا او یا ځان لپاره بچو ساتم او د دې ما لپاره کنزل دادي چې ما کوم آیاتونه ولست دې ته تلاوت کړل یا دې ته نازل کړل دغه ته دروغ نسبت وو دی هغه ته دروغ نسبت وکړو دا دی هغه دروغ جنول دی او کذل دی ماته دا بخاری شریف حدیثو همدارنګ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي چې د اولاد یعنی چې د الله تعالی د پاره زوی جوړ کو او یا دغه سينورا ګناه وکړه د شرک په بنیاد باندې هغه باندې جهنم حرامي مخکې تاسو دا اوریدل هم دی او حال دا الله فرمایي چې زور ته روزي ورکوم
جنت به حرامي جنت به حرامي وقالو او دی وای اتیسی کې غلطي وشي نو تاسو به اصلاح کوئ وقالو او وای اتخذ الله جوړ کړی دی الله تعالی نیولې دی الله تعالی ولدن زوی سبحانه پاک دی هغه د دینا هند سامانونه بلکې له هغه د پاره ما هغه دی په السماوات چې په اسمانونو کې دي والارض او زمکه کې دي زمانو حاجت خو بستا سوي حالات حاجت ته کلن دا ټول له هغه د پاره قانتون تابعدار دي بدیع السماوات بدیع پیدا کون کې دي اول پیدا کون کې دي بدیع ابتدائی پیدائش ته ویل کی اول پیدا کون کې دي السماوات د اسمانونو والارض او د زمکه و اذا هر کلا قضا چې اراده کی فیصله کی امرن دیوکار فانما بس بشکا خبر ادا د بل نه دا یقول چې اوای له هغه کار تا کون چې اوشا فیکون بس بیا اوشي سورۃ یاسین آیت نمبر 82 82 کې موږ دا غره خبر ده انما امره اذا اراد شيئا يقول له كن فيكون سورہ یاسین 82 82 دو اتیام وقال الذين اوایغ کسان لا يعلمون چې نه پوهیږي لولا يكلمنا الله چې ولي خبر نه کوي مونږ سره الله تعالی لولا ولنا يكلمنا هغه خبر یو کې مونږ سره الله ولا تعالی لولا يكلمنا الله ولي خبر نه کوي مونږ سره الله تعالی او تاتینا یا ولنا راځي مونږ ته آیتن سنخا کذالک اومده غرنګي قال ویلیو الذين او کسانو من قبلهم چې دین وړاندې د موسی علی السلام قوم دارنګ خبره کړې و چې موږ الله تعالی په خپل ولې نه ګورو مثل قولهم د دې په شان خبره تشابهت یو شان شوی دي قلوبهم زړه د دوی قد بتاکی سرا بینا بیان کړی دی مونږه الآیات نشانه لقوم هغه قوم د پاره یوقنون چې هغه یقین ساتي دی به مطالبه کوي په سورۃ بنی اسرائیل آیت نمبر 90 سورۃ بنی اسرائیل آیت نمبر 90 کې دوی به ویلي وقالو لن نؤمن لك هیڅ موږ ایمان نه وروړو پتا حتا ترغه وخت پوري تفجر لنا من الارض ينبوعا چې موږ د زمکه نه چینه راونه باسي کله به ویلي دا صفاغر موږ ته د سونې نه جوړ نکي کله به ویلي چې موږ د دشمیاش د دوه ټوکړې نکي هغه پوري موږ د کتاب ایمان نه وروړو نو الله وایي نشانی خو موجود دي او ټول نغټه نشانه او صلی الله بیانای هغه دا ان بشک مونږه ارسلناک را لګلې ته بالحق پرشتنی دین سره په قران سره عبد الله ابن عباس د قران معنی کړی دا مونږه تر لګلې په دې قران سره دا ټول نوې معجزه ان پر سره بالکل کلیک پړ کولای نشي او دومره عظیم د علوم نه ډک قران بیانای دا وړه معجزه بشیرن زیر ور کونکه ونذیرن او ير ور کونکه ولا تسالو او تا نه تپوس نشي کوله رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي او تپوس بنشي کوله تا نه عن اصحاب الجحیم د دوزخیان مبارکی ان دې رسول الله صلی الله علیه وسلم زړه پړو کنه لکه څنګه چې فرمایي لعلک باخع نفسک شاید چې ځان هلاکون کې دې پوسي نالا وې دې باره کې وتانه تپوس نه کیږي او سورۃ رعد آیت نمبر 40 کې فرمایي 40 کہ فرمائی اللہ تعالی فانما عليك البلاغ وعلينا الحساب پتا باندې رسول دي امون باندې بیا حساب کتاب کول دي دای سره نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ذمہ داری استاد ذمہ داری صرف رسول دي ولن ترضى هیڅ کله برازي نشي عن کتانا هیڅ کله به ترازي نه کی هیڅ کله برازي نشي عن کستانا اليهود يهوديان دا رسول الله صلی الله علیه وسلم خواهش وکړه چې د يهوديانو عیسایان دي خوشاله شي چې په ما باندې ایمان وروړي او مؤمنان شي او د لالچ د پیغمبر علی السلام چې د جهنم نه بچي او خپل مثال بیان کړي زما مثال دا هغه سړی دی چې پتنګانو ته وری بل کړي او پتنګان راځي او باغ باندې ځان غورځي او سوځي او د لګیا دی دا شړی چې داونه سوځي زما مثال رسول الله صلی الله علیه وسلم هم دغه څه چې زه د انسانان دی اور نه بچ کما او انسانان دي چې هم دغه رنګ به اور کې ځان غورځي نو الله تعالی ورته تسلی ورکړي چې دا خوستا خواهش ته ټیک ده خدا ته راضي کولای نشي ولن ترضى هیڅ کله برازي نشي عن کستانا اليهود يهوديان ولن نصارى او نه عیسایان حتا ترغه وخت پوري تتبع چې ته پیروي وکي ملتهم د دې د دین د دې د مرزي د دې د مزاج د دې مزاج پیروي وکي برازي شي او دا مونږ چې وایو چې امریکا مونږ ناراضي ده نو الله وایي ناراضي کیږي
نو دینه دا معلومه شي موږ د دین پیروي کړې دا چې الله وی ولن معنا چې دا نه ممکنه ده دا کې دین دا تانه خوشاله دي نشي او موږ وای او به فخرم وکاو چې موږ داسې قابل ترين حکومت ته چې موږ ټول نه لوی کمال دا کړی چې امریکا مې خوشاله کړی او امریکایان امریکای کې دنه توګه دې خبرې تاسو غي نه پښتنه وکړي هغه لوی فخر باندې کوي چې موږ نه بیوقوفان جوړ کړل اې په دې فخر کوي او موږ په دې فخر کوو چې موږ ورې ځان نه بیوقوفان په جوړ کړل په دې فخر کوو دې عجیب خبره ده که چې موږ نه بیوقوف جوړي په دې فخر کوو او هغه په دې فخر کوي چې بیوقوف نکړو موږ کمکل کوو موږ خپل کار وکړو او مسلمانانو مبارک بار الله تعالی موږ د دې دشمن نخلاص کی لکه څنګه چې روس نخلاص کو ان ارسلنا ولن ترضى اذ غلبراتين شيعان كاليهود ولن نصارى حتى تتبع ملتهم قل اويا ان بشك هدى الله هدايت الله تعالى دين الله تعالى هو الهدى وما غاصل هدايت ان نه يهوديان دي نه عيسایان دي نه ستا مزاج مطابق ته اصل هدايت الله ده یعنی کته خوشالي کی نو بده خوشحال شه چې الله هدايت در تناسب شي الله دې موږ تاسو تناسب کی ولا ان اتبعت ولا ان او کچری اتبعت پیروي وکړه اهواهم د دې د خواهشاتو بعد ورستو الذي داغنا جاءك شراغ لدتا من العلم د پوینا د علمنا مالک نو نبوی تا د پارا من الله د الله طرفنا من ولي څوک دوست ولا نصير او څوک مددگار د موږ سره چې بده کې امداد نه کوي الله کنه د دې وجه امداد الله امداد کوي نو امریکا څه شي او چې الله نه کوي امداد نو یو ماشینه نمرود ځان خلاص نکړل شو نو موسی علیہ السلام یو همسانه فرعون ځان نشو خلاص کړل او چې الله امداد نه کوي نو مزور ورته نو الله وایي چې امداد نکوه چې ته دې خوشاله یې به امداد نکوه من ولی ولا نصير تاسو له څوک د الله طرف نه دوستی بنه کیږي الذين اغاكسات اتيناهم چې ورکړې دې مونږه اغوی ته الکتاب کتاب یتلونه دوی تلاوت کوي د هغه حق تلاوته درست تلاوت حق معنی می تاسو تکړی و دلته مراد څه د تلاوت حروف نوالا دغه معنی او دغه عملی طور باندې پیروي کول مراد دي او د دې مطلبونه صحابه کرام چې کوم خدلی دي عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما فرمایي چې د دې حلال ته حلال وایي د دې حرام ته حرام وایي او په دې باندې پوي شي او د تلاوت لفظي معنی تلا ویل کېږي ورستو تلوتا والقمر اذا تلاها والقمر اذا تلاها سپوږمۍ باندې الله قسم خورلې چې کله دا میاشت په مستر کې پسې ورستو روانه نو ته تلاوت معنی د قران کریم دا چې دې باندې ځان پوي کی او به عمل کول کوشش کوي لکه سورۃ الصاد کې سورۃ الصاد آیت نمبر 29 کې الله فرمایي کتاب انزلناه الیک کتاب دې چې نازل کړی دې موږ ستاسو طرف ته مبارکون دا برکت ولده لیدبروا آیاته دې د پاره چې تدبر وکړي د دې آیاتونو کې نو تلاوت هغه مراد دی چې تدبر وي پکې ابه ځان پوي کی هغه معنی باندې پوي شي او بیا وليتذكر اولو الالباب او نصیحت حاصل کی عقل خواندان او په سورته محمد آیت نمبر 24 سورته محمد آیت نمبر 24 افلا يتدبرون القرآن آیا دوی تدبر نه کوي قرآن باندې ام على قلوب اقفالها یا د دې زړونو ته تالی لګیدلی دي ولې تدبر نه کوي سوچ او فکر کول پدې کې پدې مانو کې پدې او غیره باندې ځان کوئی کی سره او په سورته انفال کې الله فرمایي سورته انفال آیت نمبر 2 او دا ډېر خطرناک وته آیت تم تاسو ټول لپاره الله دې موږ معافي وکړي سورته انفال آیت نمبر 2 څلورم پورې 4 نمبر 4 نمبر آیت پورې انما المؤمنون الذين بشک مؤمنان هغه خلق دي اذا ذکر الله کله چې یاد شي الله تعالی وجلت قلوبهم ولرزق زړه دا غي واذا تليت هر کله چې تلاوت کړل شي عليهم بدوی باندې آیاته آیاتنا داغه زادتهم ایمانا نو زیات شي د دوی ایمان وعلى ربهم يتوکلون او پر رب باندې دوی توکل کوي دا صفاتونه دي د مؤمن نو تلاوت کوي زړه ولرزي ورسره او ایمان زیات شي دا کله زیاتی دا اوس چې موږ کوم کنه دا یو قسم تلاوت دې معنی کوو نو ګورې تاسو کې فرق راځي بیګا تاسو حالت بیل دا زما کمال نه دی دا قرآن کمال دی نستا کمال دی چې واده ورغو دا د قرآن کمال دی اثر دی
بیگا یو حالتو بل بیگا بل حالتو بل بیگا بل حالتو نو کستا توجه او اخلاص برابر وي نو هر ورځ بستا په ایمان کې وزیاتې راځي هر ورځ په کیفیت کې بدلاتې راځي دا کمال او چې دا مونږ واورو زیاتې نه راځي نو دې مطلب چې حق ادا نه ده حق تلاوت نه ده حق تلاوته صحیح تلاوت اولئک هم دغه کسان یؤمنون به ایمان وروړي پاغه باندې ومن یکفر او څوک چې انکار وکړي د دینه د دې اوریدونه د دې تلاوت نه به په دې باندې فاولئک وبسم دغه کسان هم الخاسرون هم دې الرحمن الرحیم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب